تر 8 فروری پورې مو مهنت وکړ تاسو سره یو ځای چې کوم دی د دې خان جنډه مو اوچته کړې وه او ګرد پاکستان کې پرېدلو وال مو خوړل 8 فروری الیکشن وسه دغه وس مو رسېده چې کوم دو تای اکثریت راکړ څنګه چې 8 فروری نه بعد د خلک راوتل نو زما باندې غدارۍ فتوی هم راکړې زه ګندم شوم زه داسې الزام نشته چې دین دی نن هم پنجاب وال څو کسان لګیا دي ولې چې دا ژبه پښتو وایم نو بلاګونه را پسې شروع کړي دي ظالمانو څومره پرېښول یعنی سړی یو کس سره چې ودرېږي زموږ پښتو کې خو چې چا سره د سخت په ټیم باندې ودرېږي نو هغه سره خو څوک داسې خو نه کوي که نه څومره پرېښول او بیا هم زه نن خان سره ولاړ یم ده وباسلم ته څه پښتون یم د دې مربطو زما د خاندان چې کوم د زما کور زما د خپلې قبیلې خان یم او زه د سپریم کورټ وکیل یم دومره سپک سړی خو نه یم چې 3 ځله یې وباسلم له پاټۍ نه ظالمانو څه مې کړي دي یعنی د خان جنډه مې اوچته کړې ده که نه کورونه دا کور یې راته وسوځولو کلي کور یې راته وسوځولو زما اوښې نامعلومه غوا کو مړې کو په دغه ټیم کې په 3 کم شپېته اف آی آرونه باندې وکړل کور ته به روز نه را روان و د بچي مې چې کوم دي نفسیاتي بیماران شول او اوس هم چې کوم دي دا خلک لګیا دي فتوی را باندې ورکوي اخیر تېر ځل یې وباسلی ما تاسو ته تپوس وکړئ چې تېر ځل یې ولې وباسلی وم او اوس مې څه ګناه کبیره کړې ده چې وباسم په خدای قسم بله هېڅ خبره نشته خو خان کمزورول دي زه اوس په جیل کې دا سړی پرېږدم کنی نن سبا پی ټي آی کې پاته کېدلو مطلب څه ده پی ټي آی کې پاته کېدلو مطلب دا ده چې دا پرچو ته ایجنسیو ته او دغې ته نور ځان چې کوم دی ما دپاره خو به ډېره سوکه وه ورتېلي مې به و چې زه نه سیټ تر پرېږدم مینې به هم یم او چې خلکو لاس آزاد او خپلې مینېتوب مې به انجای کوو کله به دالې تلم کله به لندن ته تلم او بیا هم وایم چې نه دا سړی زه په دې سخته کې نشم پرېښودلی چې بار راشي او لږ غوندې به راغه شي په خدای قسم دا د مینېتوب دی چې کوم دی په دې دا پارټۍ ته بیا ورکړم چې زه یې ګرځوئ حقیقت سره به ودرېږئ تو داسې خو نه که نه سبا به خدای دې نه کړي که په دا خیبر پښتونخوا کې ګورنر راج در باندې ولګولو نو تاسو ګورئ څوک په تا پره دې پره وځي زما حشر چې خلک وویني چې دا ده سره یې څه وکړل بل به څوک رامخکې شي او به وایي چې یاره زه به ملا وتړم او نه وزیر جوړ یم نه چیرمین جوړ یم د یوې ټکې ښېګړه خو دې څوک را سره وښیي چې ما سره یې کړي وکالت مې کول 2 کال د وکالت نه وتي د پی ټي آی هر لیډر نه تپوس وکړه د اسد قیصر صاحب نه واله تر شهریار پورې او هر یو الیامین خان او مراد سعید یعنی د دې هر چا وکالت مې کړی دی او مطلب دا هر ځای ته ورته رسېدلی یم بهرحال نن وخت د سخت زما دپاره سخته ده خو زما دپاره سخته دا نه ده چې څوک مې ساه وباسي دا هم نه ده چې زه به مړ شم یا زما د باندې رزق لارې را روانې دي دا چا را باندې نیر خلاص کړی ده خو دا زما پښتو اجازت نه کوي چې لیډر مې چې کوم دی په جیل کې دی دغه بې حیثیته خلک چې څه حیثیت یې نشته ده څه سړیتوب پکې نشته د ټکې قرباني بیا نه ومینې نه دي نیولي شوي دي نه ټکېدلي دي نه والي شوي دي نه پې پرچې شوي دي نن سبا چې کوم دی دا پاټۍ چې کوم ده په لاس کې اخیستې ده اوس که زه غلی کېږم نه ودرېدلی یم نو زه پښتون یم ته هر یو ځان سره سوچ وکړئ چې که تا سره داسې کېدلی ته به غلی کېنستې وې نو زه نشم غلی کېدلی چې څوک راته نو زما ملاتړ وکړئ او دا ملاتړ د خان دپاره ده زه څه ودې نه غواړم وزارتونه نه غواړم صرف دا ملاتړ وکړئ چې په پاټۍ کې د ورکر ګوره وال ته خورې ټکول ته خورې پرچې په تا راځي مړېږې ته او مطلب فیصلې هلته نه کېږي چې بھائی دا فیصله ده چې کوم دی پلانې مور سره وباسه پلانې مور سره وباسه فلانې مو چې کوم دی وزیر کو فلانې مو دغه کو دا که سیاست وي که چېرې نن ورکر حق دپاره نه وغږېده تېر ځل هم غلطې فیصلې شوې وې که نه پرویز خټک هم پکې راغلی و وزیر اعلی جوړ و محمود خان هم جوړ و بزدار هم جوړ و اسمبلی هم ماتې شوې داسې ټیکې فیصلې نه وې دا هم دغه شانتې خلکو وې داسې ټیکې فیصلې نه وې دا هم دغه شانتې خلکو پې کړې وې نو نن چې د غلطو فیصلو باندې ورکر نه ودرېږي نو ورکر دې دپاره خو نه دی جوړ که نه چې بس وال دې خوري ډبول دې خوري ګولۍ دې خوري او زما سترګې پښتنو ستاسو ته دي چې زما سره به په دې ټایم کې د حق دپاره او د خان دپاره او زمونږ چې کوم کار دی هغې دپاره او ما سره ودرېږئ او چې کوم خلک دا کنځلې کوي خصوصا چې دا کوم اردو ته وایي زه صرف دا درته خواست کوم د کنځلو لایق نه یو
ساته عمران خان تصویر هم لګولی او خصوصا د پی ټی آی افیشل وال خلک دي چې دا کم په سوشل میډیا باندې دي چې هغه دا کار شروع کړی دی نور چې کم دی ستاسو په خپل پوهیږو چې دغه خلکو ته څنګه جواب ورکوم.